أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين ان الله لا یستحی بشک الله رب العزت حیا نکی شرمیږي نه ان یضربا چې بیان کی مثلا مثال ما بعوضتن چې اغا دی میاسی وی فما فوقها یا اغا نه پوسوي فاما الذين امنوا اغا خلق چې هغه ایمان وروړه دا فیعلمون او په علم کې دادو انه الحق من ربهم چې دا خبره حق ته دی موږ رب طرفنا واما الذين كفروا هغه خلق چې هغه کافرون دي فيقولون ماذا اراد الله بهذا مثلا چې الله پاک څه اراده دو دی مثال نه يذل به كثيرا ويهدي به كثيرا دی مثال په ذریعہ سره ډیر خلق چې دی هغه گمراهی ته سي او ډیر خلق چې دی هغه هدایت نسی وما يذل به الا الفاسقين او نه گمراه کیږي دی سره مگر هغه خلق چې هغه فاسق دي بسم الله الرحمن الرحیم پرون مو بیان کړیو چې کوم خلق چې مؤمن دي هغه نیک اعمال کوي هغه خلکو د پرا دي جنتونو خوشخبری دي او جنت صرف خوشخبری نه دو بلکې جنت کې هغه د پرا داسې رزق تا داسې میوي دي چې هغه کله ویني دی وی چې یا الله مشتخو پیله دا ملو شوی خو لیکن دی هغه زکه او دی هغه لذت هغه به هر والی بدال وی بیا الله رب العزت دیتا دویمه خبره دا وکړه چې صرف جنت کې به انسان یو جنتی ګوشي نه وي بلکې د سره ژوندۍ ترونه د پرا چې څنګه دنیا کې شریک حیات لزویدو دا غرنګي و جنت کې د سره وي خو لیکن دنیا او جنت په دې شریک حیات کې به فرق خامخاوي چې دنیا کې شر ته مختلف عوارضات لاګي مختلف هغه کې بد اخلاقی یا رذائل اخلاق وي په کې خو لیکن دا دنیا رسي محدود وي اخرت یا د جنت زندگی کې چې کومه شریک حیات وي هغه بنا عوارضات وي او نه به هغه کې بعد اخلاق وي نو هغه به پاکي وي الله رب العزت قران کې دا فرمایل دیمه خبره دا وکړه چې دا خلق چې دي دا به همیشه چې وي په جنت کې به اوسي ویل کې یو شای انسان ته ملاو شي هغه د سره همیشه نوي بیا دا په مطمئن نه او جنت چې څومره شي نو دی هغه به همیشه وي ان الله لا يستحي ان يضرب مثلا نن الله رب العزت په مثال سره دا څومره مشرکین دي یا منافقین دي یا کفار دي یا مسلمانان دي هغه ته یو مثال بیان کړه چې بشک الله رب العزت ودا قران کې یو مثال بیانې دی میاسی یا دی میاسی نه پوسه مطلب یا میاسی نه غټ شای مچ شو یا مچای شو د ټول الله رب العزت قران کې د غنې ذکر کړه ان اوهن البیوت لبیت العنکبوت چې ټولو نه کمزوري کورونه چې دي دا د غنې کور دا دغه مثال د شرک ته چې انسان خو غوړي الله سره بل چانه خو لیکن د شرک چې دا په خپل ډیره کمزور ده لکه څنګه چې د غنې کور چې دا دومره مهنت وکي خو لیکن هوا پروشي ارت شا پروشي به دا ډانګ شي دغه رنګ الله رب العزت د ذباب ذکر کړه چې و ان یسلبهم ذبابا لا یستنقذوا منه کچری دینا میا مچ یو شا یو سی انسان نه ودی انسان کې دمره طاقت نشته دا چې مچ نه دا شهر و پاس کی یا مچ کوم شادي نه وړي اغا نر و پاس کی دغه رنګ الله رب العزت دالته دی میاسی مثال بیان کړه نو اصل داوا چې څومره مشرکین و څومره کفار وو منافقین وو هغه به دا اعتراض کول چې دا څنګه قران دا چې دی چې دا قران چې دا د الله کلام ده پهله خو دا خبره منل نه چې دا د الله کلام ده چې الله پاک مثالونو سره ته بیان کړل نو څه یو منله ودا او چې دا څنګه کلام ده چې الله دمره واره ولورا ده دمره ارفع ذات تا بلند و بالا ذات تا ډیر شان ولا دا نو غی په د مثال کې غی په د کلام کې د دغه میاسی مثال مشتمل بیان کړه
بیا په هغه اعتراض وکړل. نو الله پاک د هغې په جواب کې دا آیتونه نازل کړل چې دا مثال چې الله رب العزت بیانوي یا دا ناپوسه دې منته الله شرمیږي نه، حیا نه کوي. ویلې چې دین شریعت داسې دین دا، اسلام داسې دین دا چې هغې هر چا بیان کړه چې استنجي مسلې نه ونسه تر د دې تدفین رسې هره یوه مسله بیان. خو اوس د انسان سوچ خپل ده، د دې نظر د دې غور و فکر فعل ده. که یو سړی په دې باندې سوچ وکړي چې یو انسان دا هغه نپکۍ حالات کې دا اوس په پکې دا پهله څرنګه اصلي به استنجا به کوي او داس به کوي لمبیږ به ټول قرآن بیان کړه. نو اوس که یوه سړي فکر غلط وي هغه به دا یي چې دا استنجي خبرې کوي، دا خبرې کوي، دا خبرې کوي. خو که یو انسان فکر سوچ صحیح وي هغه به دې طرف ته سوچ کوي چې یاره د استنجي حکم خو یې ځکه بیان کړه چې که استنجا دې صحیح نه وکړه نو اوداس دې نه صحیح کېږي، چې اوداس دې صحیح نه شول نو المونځ دې نه کېږي، چې څومره عبادات کوي هغه دې نه کېږي. نو چې فکر یې صحیح وي هغه به وایي چې دا صحیح بیان ده. نو فکر خبره د دې فکر ختم وه دې وجې نه دا یوې. بل الله رب العزت اسلام کې ارت شا واضح کړه ده چې ته یو حکیم و یو مولي صاحب ته یې راغله ته وایي چې مولي صاحب الله رب العزت قرآن مجید کې ارت شا بیان کړه وی چې الله رب العزت ارت شا بیان کړه. هغې ته وایي چې زه دومره غوټ حکیم یا د حکمت خبره خو یې نه دو کړې. نو مولي صاحب ته وایي چې قرآن حکمت خبره کړې دو ته قرآن کته نه دی چې څه یې کړې چې قرآن دی چې کلو وشربو ولا تسرفو، چې تاسې خورئ څښئ خو اسراف ما کوئ. ان الله لا يحب المسرفین، بشک الله رب العزت چې دا اسراف والا خلق نه ځای کی. نو مولا صاحب ته چې دینه دا مسله راوځي چې کانه پینه چې دو دا په اعتدال کوه، چې کانه پینه اعتدال سره وي بیموري به نرسي اسراف به نرسي. دا خو قرآن بیان کړي دي خو ته پاته نشته. دا غرنګ قرآن هر چا بیان کړه خو موږ علم کام ده به موږ ته پاته نه. دا غرنګ یو بل ریاضیدان چک شول هغې وایي چې الله رب العزت په قرآن مجید کې هر چا بیان کړه ده خو د ریاضی ذکر یې نه ده کړه. ملا صاحب ته وایي چې ذکر یې کړه ده حبة انبتت 100 حبة. الله رب العزت قرآن کې فرمایي چې یوه دونه چې دا تاسې مځکې ته وچوئ هغې نه به یو وږر چک شي هغه وږه فی کل سنبل 100 حبه هغه بیا 100 دونیو کې. نو هغې ته وایي چې دا ټول وکړه دا ضرب دا پکې چې یوه دونې ته ته ضرب یې کوه 700 خو دا ریاضي بیان کړي. نو قرآن کې هر شا شته ده. خو بهرحال یضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها چې الله پاک بیان کړی دی یو د میاسي مثال یا دینه پوسوي. فاما الذين امنوا فيعلمون انه الحق من ربهم، پس چې کوم خلک ایمان ولدي هغه ته دا پته ده چې الله رب العزت چې د مثال بیان کړی دا حق ولا بیان کړی. نو میاسه الله پاک ذکر سي دی هغه نمرود بری کړي چې د تکبر وکړه خدای اعلان وکړه الله رب العزت یو میاسه په مسلط کړه دا خپل چات په سار نوسته شوشتا هوا ورزي او دا غانه مزه او خلی الله پاک و میاسي ته حکم وکړل چې د بدشي د تکبر چې دا ختم کا میاسه په ترنن تل دماغ ته ورتل چې دماغ کې به کلب شه میاسي ویله وزار به وال نو د دماغ به متدل نو ټول خبر کړل. نو الله پاک د میاسي مثال کا بیان کړه د میاسي په مثال باندې الله انسان ته هدایت خیر کی انسان گمراه کی. چې کوم خلق نه مني هغه چې دا مثال ویل بیان کړ چې کوم خلق مني هغه په غي سره زون پوي. اصل خبره دادو چې د الله رب العزت میاسي مثال ویل بیان کړل. د میاسي مثال ځکه بیان کړل چې علماو کتابونو لیکلي دي چې د میاشت چې کله وژه وي وژه بیا دا نمري، چې کله دا وروي هغې صورت کې دا نمري، خو چې کله دا موډ شي بس دا بیا حرکت نه کوي دا بیا مړ شي. نو دې وجې نه علماو بیان کړي چې د کوم یو سړی چې کله غریب و محتاج وي بې کسه وي نو بیا دا الله پاک طرف ته ارڅي خپل کوشش او الله روزي کوي خپل محنت کوي. خو چې کله دې ته د دنیا ثروت میلاو شي دنیا سرمدري او پیسې میلاو شي بیا دا الله نه لرې منډې وي. نن ټوله دنیا چې دو داسې دو چې لږ غوندې غریب سړی وي هغه خو چې ته الله او الله رسول وپېژني، خو چې دوی پیسې سره وشي بیا هغه نه الله پېژني نه رسول پېژني. نو دې وجې نه الله رب العزت د هغو مشرکینو او منافقینو مثال بیان کړل چې دې مثال هم داسې ده چې دنیا کې دې سره مال او دولت دي او مالداري دو اوس دی الله نه پېژني، خو چې کله دا محتاج شي بې کسه شي به بیا دی څه وایي بیا الله مني. دې وجې نه چې کوم
ایمان والا خلق دی او ته خدا پاتوي چې الله رب العزت چې دا مثال بیان کړه حق سره بیان کړه و اما الذين كفروا فيقولون ماذا اراد الله بهذا مثلا بیا چې کوم کفرون خلق دي هغه چې الله پاک دې مثال نه څه اراده دو یذل به كثيرا ويهدي به كثيرا دې په ذریعہ سره دې مثال په ذریعہ سره ډېر خلق چې دی هغه گمراه کیږي او ډېر خلق چې دی هغه هدایت اصلي و ما یذل به الا الفاسقين ولیکن چې کوم فاسق کین خلق دي هغه څه شدي هغه دینه گمراه کړي فاسق داسې سړی ته ویل شي چې الذي خرج عن حد الشرع چې هغه د شریعت حدود نه وتی فاسق اعتدال نه وتی وا ګناه کوي په ظاهره ګناه کوي وا غټه ګناه د په ظاهره کې دا فاسق ده فاسق بره کې څه حکم نه چایا دا به جنت ته چی کنه چې دی باندې علما مختلف خبرې لیکلي ولیکن اهل سنت والجماعت هغه دای چې فاسق چې دا چونکه غټ ګناه کړه کبیره ګناه کوي کبیره ګناه چې کوي یا خو په ظاهره کبیره ګناه کوي یا صغیره ګناه چې دوه غیمته بارها اصرار کوي نو دیو جن دا ایمان نه وځي مؤمن دا چې مؤمن دا بیا به جنت ته ځي او معتزله خوارج چې دي هغه یې چې دا بالکل ایمان نه وته ده د یو سړی کدي کلمه یلی وي او د فسقینو اعمال کوي غټ ګناه کوي نو دا جنت ته نشي داخليدله بهرحال او الله رب العزت دی مثال سره ډیر خلک گمراه کوي او ډیر ته هدایت ورکوي نو قرآن هر چا بیان کړه او قرآن کې هر شي ذکر شته ده عطاءالله شاه بخاری رحمت الله علیه بری کیسی چې دا بو نقصتان المنز چې وشول هغه نه بعد به تقریر شروع کړه او سبي اذان رسبي څه کول تقریر وکول خلک بیریدل هر شي مثال قرآن می داسې شوشته نو قرآن می ډیر خوش بیانوال الله پاک आवाज دا شیر کړ کتابونو لیکلي دي چې شاه صاحب کشمیر ته لوړم اغه کې ودا سبیر وتال تلاوت پې کول تلاوت پې کول وا تاړه واغې من دی یو منګوري ته درېدل او چې څو پرې ودی تلاوت کول دي تلاوت په اعلان دا غرانګي دی ملتان یو ډاکټر د اوس ژوند د غوړ ډاکټر د ډېر پروفیسورونو او ډاکټرونو دی غي شاګردون دي اغه لیکلي دي چې موږ د ډاکټرای پرچاو موږ لاهور ته روانو څلور پنځه ملګری په لیار تللو موږ چې لاور کې چې تا پارک کې بشپاو کو سبي بچو کو و براسو بیا بو تیریبو کو پارک او سبي په پرچاو کو په لیار خریدلو نو وا جلسه وا یو مناسب لګیا د تقریر کول چا موږ نه پاته وکړه چیرې دا څوک ته مناسب لګیا د تقریر کوي چې ورته وی چیرې دا خواته ول شاسب دا ابو خری سیب دا غاته چې موږ ملګرو ته چې چلو 15 منټه ویڅو ورو چې کوس ولو 15 نیات سره چې 15 منټه تقریر ورو خو لیکن په موږ باندې 15 غنټې تیرې شوې چې شاسب تقریر دمره خوان مشترک کړل چې مشته د شپې پاته نه ولګیدا چې کله شپه وشوله شاسب المنځ غزو کې موږ سره وکړل نو دار وتال اوس موږ چې کور ته چول مونږ کو نو بیا سکول کولاو شي او کالج چې کوم ځکه پرچایر کو امتحان حل وکولاو شي نو شاسب سره په ملاو شو نو شاسب چې کله سره ملاو شو موږ ته شاسب تو خو شت تقریر وکړل خو موږ خو واش پاده پړای و موږ چې 15 منټه تو ورو خو ته بیان په موږ داسې جدو وکړل داسې جدو دی په موږ وکړل چې موږ نشپاته راشوا اوس موږ نن دا خلکو ته خو ډیره فائدہ خو موږ نقصان ده شاسب مو په مولي لوس روال چې بس دا پرچاته دا به تو نه فلیږي ته اعلان ما اخلا نو هغه ډاکټر لیکلی دي چې موږ چې کله امتحان وکړل نورو پرچونه زیات نمبر موږ دغه پرچې کې راغله مطلب دا ده چې قرآن کې چې څه شه بیان دا څه سرور دا هغه الله رب العزت هر شي یو مثال او یو مقصد دی پر بیان کړه دا داسې نه چې صرف د میاسي یا د موچي یا د مچ یا د غني ذکر دا الله پاک د په دې عمل کوي فکر وسه